بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم کله چې ورځ د قیامت شي نو ډېره هیبتناک او خطرناک ورځ وي. الله جل جلاله د تمام مؤمنانو لا په دغه ورځ باندې دا هغه عذابونو نه نجات ورکی او الله د رحم معامله وکي. روایاتو کې راځي چې الله جل جلاله به تپوس کوي د ځوانۍ د مال د ګټلو د خرچ کولو، نو که څوک عذر پیش کی نو الله به د هغه عذر او بانا دا ختمی. لکه روایتو کې راځي که یو کس راشي او هغه دا ووایي چې یاره زه مالدارم، خدای پاکه مال دې راله ډېر راکړی، د خپل مال د وجې نه د هغې د مصروفیاتو او د سمبالښت د وجې نه ما سره ستا د بندګۍ او د عبادت ټیم نه میلاوېده، زه مصروفه ومه. نو الله جل شانه به د هغه د حجت د قایمولو دپاره چې په هغه باندې حجت قایم کی او د هغه د کومه بهانه ده او کوم عذر دی دا ختم کی، الله به سلیمان علیه السلام را مخ کیږي چې ته د نه زیات مالدار وې، دی خو د په ټوله دنیا حکومت کړی او سره د هغې زما اطاعت او بندګي دا نه ده پرېښې، 100% چې کوم دی نو زما بندګي او اطاعت او تابعداري کړې ده. یا که یو کس دا عذر پیش کی او دا بانه پیش کی چې زه خو پردی غلام او پردی نوکرم، د ډیوټۍ په ټایم کې او د غلامۍ په ټایم کې او د نوکرۍ په ټایم کې راته د مونځ موقع نه میلاوېده، نو یا الله ستا غلامۍ ته او ستا عبادت ته او بندګۍ ته نه موزګار شوي، نو فرمایي الله به ورته یوسف علیه السلام مخامخ کی چې دا یو غلام او نوکرو، خو په خپله غلامۍ کې یې زما اطاعت کړی دی او زما نافرمانۍ ته غاړه نه ده ایښې. دکه رنګې که یو سړی غریبي او هغه خپل غربت مخې ته کي چې خدایه پاکه زه خو غریب ومه او د غربت د وجې ستا عبادت ته او بندګۍ ته نه موزګار شوي، نو الله به ورته عیسی علیه السلام ور مخامخ کی چې عیسی علیه السلام باندې څونه د غربت وخت راغلی، غریب و خو په خپله غریبۍ کې د الله بندگی او د الله عبادت دا نه دی پرېښي. یا یو سړی عذر او بانو کی یا الله بیمار ومه، خپې مې شلې وې، فلانۍ مسله وه راته فلانۍ مسله وه، د بیمارۍ د وجې نه مونځ له نیم تلې، عبادت او بندگی مې نه کړې، نو الله جل شانه به ورته حضرت ایوب علیه السلام دا ور مخامخ کی چې د ده نه زیات بیمار وي. ایوب علیه السلام په بیماری کې په سخت تکلیف کې د الله عبادت او د الله اطاعت او د الله بندگی دا نه ده پرېښې. لہذا معلومه شوه چې په آخرت کې هیڅ قسم عذر دا نه قبلیږي چې ما بندگی نه ده کړې، ما اطاعت نه ده کړې، ما مونځ نه ده کړې، ما تلاوت نه ده کړې، زه بیمار وم، زما خپې خوږېدې، زما سر خوږېده، زما تبه وه، دا قسم عذرونه او بانې نه چلیږي، بلکې 100% د الله جل شانه بندگی او اطاعت دا پکار دی.